بسم الله الرحمن الرحیم. ظرف مکان. د اسم غیر متمکن په اتو اقسامو کې شپږم نمبر قسم اسماء ظروف دي. اسماء ظروف په دوه قسمه دي، ظرف زمان او ظرف مکان. د ظرف زمان د پاره چې کوم اسماء استعمالیږي نو د هغې بیان تفصیل سره وشو. اوس مصنف رحمت الله علیه دا ظرف مکان د پاره چې کوم اسماء استعمالیږي نو د هغې ذکر کوي. نو فرمایي چې ظرف مکان حیث، قدام، خلف، تحت، فوق، عند، این، لدا، لدن. حیث اکثر جملہ کی طرف مضاف ہوتا ہے. حیثو چې دی نو دا اکثر د جملے طرف تا مضاف وی، جیسے اجلس حیث زیدن جالسن. یعنی دا حیثو چې دی نو دا با اکثر مضاف وی او د دی مضافن الیه با جمله وی، لکه اجلس حیث زیدن جالسن. په دې ځای کې دا زیدن جالسن مبتدا خبر دی، زیدن مبتدا جالسن خبر، او دا په شریکه دا مضافن الیه د حیثو جوړیږي. یعنی اجلس مکان جلوس زیدن، کینا په هغه ځای کې چې کوم ځای زید ناست دی. قدام و خلف دا دوه اسمونه دي، جیسے قام الناس قدام و خلف، خلق ولاړو ادریدلیو، قدامو مخکی و خلفو او رستو. څه مطلب دی؟ یعنی قدامه د هغه نه مخکې ولاړو، و خلفه او د هغه نه رستو. نو په دې ځای کې د قدامو او د خلفو مضاف الیه حذف دی او د متکلم په نیت کې شته چې هغه هو ضمیر دی. قدامو مطلب دی قدامه، لیکن چې کله وسره هو ضمیر یو ځای کې نو بیا به قدامو نه وي، قدامه په میم به زبر وي. خلفو خو چې کله وسره هو یو ځای کې نو بیا به خلفه، او د دې وجه ورستو راشي منصوبات کې به د دې وجه انشاءالله راشي. تحت و فوقو، تحتو او فوقو دا دو اسمونه دي، دام په ظرف مکان کې راځي. جیسے جلسه زیدن تحتو، زید لاندې کې ناسته، وصعد عمر فوقو او عمر بر اوخته. لاندې کې ناسته څه مطلب دی؟ اے تحت الشجرتی، دا اون لاندې کې ناسته. نو جلسه زیدن تحتو پتا باندې ضمه ویل کېږي تحتو، لیکن چې کله وسره الشجرتی یو ځای شو مضاف الیه نو بیا و تحتو نوی جلسه زیدن تحت الشجرتی، پتا و بیا فتحه ویل کېږي. او صعیده عمر فوقو، اوخت عمر بره، نو فوقو باندې ضمه ده، لیکن کله چې دې سره مضاف الیه الشجرتی ذکر شي نو بیا به فوق ویل کېږي، په قاف به فتحه ویل کېږي زبر. صعیده عمر فوقو، صعیده عمر فوق الشجرتی. مثلا عند او بل عند دی، جیسے المال عند زید، مال چی دینو اغا زید سر دی، مال زید کے پاس ہے. اینا و انا دام دو اسمون دی پا ظرف مکان کے رازی، خواہ استفهام کی لی آئی که دا استفهام دا پارا راشی، دا اینا او دا انا پا ذریعہ که استفهام شی سوال شی نو هم دا په ظرف مکان کې راځي او دا مبنی دي. جیسے این تذهبو، تم کہاں جاتے ہو، تو چتا روانی، تو چتا زی، نو دا مبنی دی این دلتا کی. او انا تقعدو، تم کہاں بیٹھو گی، تو بکم ځای کې کینی، نو دې ځای کې دا انا چې دی دا مبنی دی. او په این تذهبو او انا تقعدو دواړو کې دا این او انا چې دی د استفهام د پاره استعمال شوی دی. یا شرط کی لی، یا د شرط د پاره، جیسے انا تجلس اجلس، جہاں تم بیٹھو گی میں بیٹھوں گا، ته چې کوم ځای کې کینی الته به زه کینم. نو انا تجلس اجلس،
پدې ځکه تجلس چې تکم ځای کینی دا شرط دی، پدې شرط چې تکینی کم ځای اجلس زوم الته کینم، نو انا دلته کې د شرط د پاره استعمال شوی دی. اور انا تذهب اذهب، پدې ځای کې انا د شرط د پاره استعمال شوی دی کہ جہاں تم جاؤ گے میں جاؤں گا، تچ چرت زی التوزم. اور انا کیف کے معنی میں بھی آتا ہے، اور انا چیزی دادا کیف پا معنی کے ہم راضی جب کہ فعل کے بعد آئے، خدا پا اغا صورت کی چی انا دا فعل نا بعد راشی، کہ قوله تعالی لکد اللہ پاک دا قول فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ. تاسو راځئ خپل فصل ته انا شئتم کیف شئتم، چې څنګه ستاسو خوښي. بیبیانو سره د هم بسترې باره کې دا هدایت دي چې په کوم حالت کې ستاسو خوښي نو خپل فصل ته یعنې خپلو بیبیانو ته راځئ. اگر چې محل د جما چې دی نو ابه یو وي، کیفیات جدا جدا کیدی شي، لیکن مقام او مکان د جمع چې دین اب یووی. اے کیف شئتم، دا انا مطلب دے کیف شئتم، پس آؤ تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو. تاسو راشي خپل فصل تا پکم کیفیت پکم حالت کی چې تاسو خوښي.